أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة دخان دا یو سو آیتونه والوستلي دي یو خاص مناسبت سره. دا الله عبادت او خاص کر تهجد او نفل دا داسې عمل دی چې الله او رسول دې باندې ډېر ترغیب ورکړی دی او دا الله د نیکانو بندګانو یو صفت دا ښودلی دی چې دوی د شپې آرام ډېر کم کوي. تهجد ہے جمدال دا دې ته وایي چې انسان د خوب نفس بستر پرېږدي. دا یو عادت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکې د علماء دې باندې اتفاق و چې دا اول نا قیام اللیل یا تهجد فرض و، وروسته بیا د هغې فرضیت منسوخ شوی دی. البته د هغې استحباب او سنتیت هغه تر اوسه بحال دی. د شپې عبادات پای کې هم څه اختلاف نشته، دارنګه قیام اللیل کې هم څه اختلاف نشته، لیکن د عباداتو لپاره یو ضابطه ده. هغه ضابطه دا ده چې عبادت والا هغې عبادتي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. هر شپه تهجد کول، قیام اللیل کول دا مستحب عمل دی، لیکن د ځان نه شپې خاص کول او بیا د هغې لپاره فضایل او کمالات بیانول دې ته دین کې بدعت وایي. او په دین کې د بدعت جواز نه وي، مثلا شی بدعت وي. د خلقو ذهن کې دا یو خبره د ډېر پخوا نه ورسولې شوې ده. حافظ ابن قیم المنار المنیف کې لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 400 کاله وروسته خلقو د شعبان د شپې 15مې شپې دپاره فضایل بیانول شروع کړل. هغې لپاره یې نوم هم کېښود د لیلة البرات، شب برات چې ورته وایي خلک، او د هغې لپاره یې بدعي منځونه هم شروع کړل، او هغې لپاره یې وضعي احادیث هم جوړ کړل. یعنې 400 کاله کې د شب برات هغه فضیلت چا نه ثابتو کوم چې نن زمونږ ملک کې د هر ځای نه هغه اواز پورته کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کې هر شپه نفل او تهجد خوشته، لیکن د شب برات سے اهتمام نشته. یو نفل وی او عبادت وی، هغې نه شک نشته. یو سړی که هغه په دې شپه باندې څه عبادت کوي نو دي کي، لیکن د هغې لپاره دا خبره کول چې دا سنت دي یا دا د نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، دې لپاره بیا گنجائش د دلیل نه بغیر نشي کېدی. یعنی دلیل به پکاري، دلیل نه وروسته به سړی خبره کوي باغې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې حیثیت د یو ډاکي نه دی چې هغه یو خط راوړي او چاته ورغورځوي چې دا خط دې واخله.
دا حیثیت د قران مجید د مفسر او د مبین هم ده. یعنی د پیغمبر ذمہ داری دا هم ده چې هغه بعد د قران مجید وضاحت کوي. خفغان سره لپاره ورشي چې دا الله په کتاب کې خلق نیک پرېغه تحریف کوي، دا په تفسیر کې تحریف کوي او خلق پای سر سنډي. کوم آیتونه چې والستري خلق دا وایي چې دا د ليلۃ البراءت ذکر دی پدې کې. هر کال د ورځو کې د باندې بحث کوم د لپاره چې خلق پوښ یو څو بنیادی خبره قران مجید نه مونږ ته ثابت دي. لومبنه خبره دا ده چې د قران مجید نازلېدل دا رمضان کې شروع شوی. سورہ بقرہ کې د قران مجید صفحه بیان دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت هغه ده چې پای کې د قران مجید نزول شروع شوی. دا قران نه معلومه ده خبره. قران مجید نه دا معلومه ده چې په کوم شپه قران مجید نازلېده هغه ته ليلۃ القدر وایي. انا انزلناه فی ليلۃ القدر. دا قدر دوا مفهوم دی، دوا مطلب دی دا دی، دواړه عربی کې ثابت دي. دا قدر یو مفهوم دی عزت، قدر احترام کوم زموږ پښتو کې وایو. نو دا حدیث کې یا احادیثو کې او په قرآن مجید کې دا د احترام په معنی راځي. وما قدر الله حق قدره. د خلکو د الله قدر نه دی کړی، احترام نه دی کړی، څنګه چې د هغه احترام لایق. دا قدر یو معنی احترام دی. دا احتمام چې کوم کوي یو سړی بالفرض هغه د ليلۃ القدر لپاره وکړي. دغه د احتمام شپه ده او د هغې لپاره انشاءالله سرود رستو روژه روانه ده او په کې ليلۃ القدر به راشي. احتمام د هغې شپې پکارو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې احتمام کړی دی. په خپله دومره احتمام یې کړی دی چې حدیث کې راځي چې خپل اهل و عیال به یې هغې کې ویښو، بچي به یې ویښول، ښځې به یې ویښه ساتلي او کوشش به دا و چې ټوله شپه عبادت کې تېره شي. دغه د شب قدر احتمام چې کوم دی، شب قدر شب شپې ته وایي او قدر عزت ته وایي. پښتانه جاهلان دي، دی د شعبان 15مې ته شو قدر وایي. دا قرآن صریح خلاف ده. دا د ليلۃ القدر معنی د شب قدر عربی کې ورته لیله وایي، فارسی کې ورته شب وایي. شب قدر او ليلۃ القدر یو څیز دی. دا څومره لوی جهل دی، څومره ناواقفتیا ده چې سړی د شعبان 15مې ته شو قدر وایي. د قرآن صریح خلاف. دویم دا چې د قدر معنا عربی کې اندازه ده. تقدیر ته تقدیر ولې وایي؟ هغه الله خپل یو علم اندازه کړی دی، هغه ته معلوم دی د هر یو څیز انجام، په دې وجه تقدیر ته تقدیر وایي. شب قدر ته ليلۃ القدر ته ليلۃ القدر ولې وایي؟ په دې باندې الله رب العزت د راتلونکي کال هغه اندازه ملائکو ته ورسپاري، ځکه هغې ته ليلۃ القدر وایي. اوس قرآن خلک پرېږدي، د قرآن مفهوم هم پرېږدي او دا آیتونه به تا ته وایي چې مونږ قرآن مجید نازل کړی دی فی لیلة مبارکة، په برکت والا شپه کې. قرآن نه خو دوه خبرې مونږ ته معلومې شوې ده. یو دا چې د قرآن نزول شروع شوی په رمضان کې. دویمه دا چې په کومه شپه د هغې نزول شروع شوی هغې ته ليلۃ القدر وایي. خو دلته کې هغې ليلۃ القدر ته وایي ليلة مبارکه. دا بل ځای نه ده. دا ليلة مبارکه هم هغه شپه ده کومې ته چې مونږ ليلۃ القدر وایو.
د قرآن نه دا درې واړه خبرې ثابت دي، لیکن زمونږ د قوم طریقه دا ده چې دي عجایبو پسې ډېر منډې وهي. دې شپې ته خلک لیلة الصک وایي، صک چک ته وایي که نه، یعنې دا د انعامات شپه وي. په دې باب کې هېڅ څیز داسې نشته دی چې انسان په هغې باندې اعتماد وکړي. امام ابن العربي احکام القرآن کې د سورۃ دخان د دې آیتونو لاندې لیکلي دي چې په دې باب کې هېڅ حدیث صحیح نشته دی چې پای کې د لیلة البراءت چې ورته خلک وایي چې د هغې څه فضیلت ثابت دي. بیا مصیبت دا دی چې خلک څوک چې د عبادت کوي بالفرض د خپل کور کې نه وکړي. په عباداتو کې دوه څیزونه وي، یو د عبادت کیفیت وي، یو د هغې کمیت وي، یو د هغې تعداد وي، یو د هغې طریقې. عبادت څومره وکړم، په کومه طریقې وکړم، دا دوه بنیادي خبرې دي. دې کې د انسان د عقل دخل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وشي چې دا کار داسې وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کار هغه شانتي وکړي چې دا عبادت وي. اصل کې عین دې او دال دا ذلت ته وایي، کمزورۍ ته وایي، بندګیرۍ ته وایي، غلامۍ ته وایي. عبادت الله عبادتي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیروي کې وکړي شي. سوال دلته کې دا دی چې د لیلة البراءت اول خدا کمالات ثابت نه دي، د دې هیڅ فضیلت نه ثابت. یو فضیلت هغه د سنن ترمذی او د مسند احمد دی روایت کې شته دی، خو محدثین په یې باندې کلام کوي. هغه دا دی چې د شعبان 15 شپه باندې الله رب العزت مخلوق باندې رحم کوي. پیشمیر خلق وبخي، دومره خلق وبخي چې مدینه منوره کې کم بنو غنم قبیله ده، د هغې د ګډو بیزو د ویښتو د وړۍ برابر خلق وبخي. الا مشرکون او مشاحنون دوه کسان نه بخي. یو هغه سړی چې هغه شرک کوي، او دویم دا چې د هغه په زړه کې د مسلمان خلاف ګونډی. د یو سړي د مونځ نه هېڅ نه جوړېږي تر کومې چې د معاشره کې یو مسلمان ورور هغه د خپل تکلیف نه بچ نه دی ساتلی. هغه خلک چې د هغې شپه او ورځ کار حسد دی، بل د خپې نه راخلي دي، د هغې د عبادت نه څه جوړېږي. اول خپل اصلاح پکار ده. مونځ زموږ نه څه غواړي؟ مونځ زموږ نه دا غواړي چې موږ دې د مسلمان خیال ساتو. هغه سره حسد، هغه سره کینه، هغه سره بغض، دا د مسلمان شان نه دی. د مونځ په کولو سره نه خلاصي. قیامت پر ورځ احادیثو د ثابت ده چې الله خپل حق معاف کړي، لیکن د مخلوق حق نه معاف. د شب برات باره کې دا یو روایت دی سنن ترمذی د مسند احمد، اگر چې باندې خلق دیتا حدیث صحیح وي، لیکن لوی محدثین هغه سره اختلاف ساتي او کلام کوي په دې باندې چې دا حدیث هم صحیح نه دی، دا ضعیف دی. بار کې کدا ثابت شي چې پر شپه عبادت پکار دی، دا خو نه چې ته جمعات کې قمقمه ولګوا هلته کې د بجلی پته نه لګي، دا زموږ د جمعې ورځ ده. بجلی نشته دی، مسلمانانو ته څومره تکلیف دی، ته ټوله شپه هلته کې اسراف کوو په جمعات کې. دا د کومې دین دی؟ قرآن مجید به دا ثابته ده چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یو سړی چې فضول څه شی لګي دا د شیطان ملګری دی. اول د شپې څه فضیلت ثابت نه و، که ثابت هم شي بالفرض نو دا عبادت د جماعت نه دی، دا عبادت د کور دی.
او د هر چا په خپل خپل کور کې دی. دی جماعتونو تار شي راوړل. یو سړی که د سهار 2 رکعات سنت په ځای 4 رکعات وکړي نو ستا به خیال مونځ دی کېږي؟ مونځ نه کېږي. دا نشي ویلی یو سړی چې دا خو چې مونځ دی. مونځ دی بېشک، لیکن دا به مونځ هغه وي چې د نبي اسلام په پیروۍ کې، د هغه په اطاعت کې، د هغه اطاعت کې چې نه وي، د هغې ته بیا عبادت نشي ویلی، هغه دین نه دی. اصل احترام هغه پکار دی د لیلة القدر. لیلة القدر خلق پیژني نه. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و فرمائل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتبعوا ولا تبتدعوا. تو صحابہ کرامو پیروی کرے، یعنی اصول لاری چې عمل صحابه کرامو کړی دی هغه وکړئ، او یو څه هغې نه دی کړی هغه مه کوئ. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. تاسو کفایت کړی شوی دی. مطلب دا دی چې دین څه و هغه الله خپل رسول ته ښودلی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لفظ بلفظ خپل قوم ته ورکړی دی. دا وجه وه چې قرآن مجید یو اعلان کړی دی، او هغه حجة الوداع کې کړی دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ما ستاسو دین پوره کړ. حجة الوداع په موقع دین پوره شوی دی. ما خپل نام په تاسو پوره کړ. او چې کله آیت کریمه وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې هل بلغتو ما د الله دین ورسو. ټول صحابه کرامو فرمایل چې او تاسو د الله دین رسول دی. د دې آیت کریمه تفسیر کې امام مالک رحمه الله فرمایل چې الیوم اکملت لکم دینکم مطلب دا دی چې حجۃ الوداع کې دین پوره شو. تو دین به هغه کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې ثابت دي، او یو شی چې دا هغه په عمل کې نشته او نن یو سړی هغې ته دین وي او باعث ثواب ګڼي، د ده خیال دا دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خان الرسالة، چې دا شیخ الدین و لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. نو مقصد دا دی چې هغه خیانت کړی، دا الله پیغام رسولو کی خیانت کړی. دا کم خلک چې دومره زور شور سره لګیایي د لیلة البرات کمالات بیانوي، هغې د پیغمبر په عمل کې دی یو مثال خو پیش کېږي. یو څیز نه د پیغمبر عمل کې شته دی، نه د صحابه کرامو عمل کې شته دی، او د موضوع او ضعیف روایت په بنیاد خلک دا کمالات بیانوي. 400 کاله وروستو د دې لپاره وضعي حدیث جوړ شوي. دا دین نه دی. یو سړی د هغه مزاج دا وي چې هغه نفل کوي ودي په دې شپه دې موټي، لیکن د هغې ځای مسجد نه دی. د دې عباداتو لپاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو انسان دپاره د یو نارینه دپاره ما سوا د فرض مونځ نه افضل دی د نورو عباداتو دپاره کم دی؟ کور دی، جماعت نه دی. جماعت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم نوافل ښودلي دي هغه ډېر محدود دي، پیغمبر ښودلي دي. عباداتو کې قیاس نه چلېږي چې سړی په یو عبادت بل قیاس کی په بل قیاس کی. دا دین نه دی، د احناف اصول دا نه دي. یوازې د احنافو نه د هېڅ چا اصول دا نه دي. عبادت به هغه کولی شي کوم چې نبي صلی الله علیه وسلم کړي. طریقه دا ده
इंसान ची जुमात तराशी बायत चे दे 2 रकात नफल दा साबित दी पा हदीस यो सड़े आगा उदसो को ककोर है उदस करे बायत चे कोर के 2 रकात नफल और तो जुमात के उदस करे बायत चे जुमात के 2 रकात नफल बता साबित तो सहाबे किराम पर अमल के तरावीह जमात सरा जुमात के साबित तो सैयदना उमर दौर खिलाफत की साबित थी और तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक दौर खिलाफत के इनफरादी साबित थी। हर आगा अमल के सहाबे की अगत बिदात न हुई तो देने अलावा नूर नवाफिल रसूलुल्लाह सल्लम सहाबे किराम जुमात की नहीं निकली तदे मतलब दाने जो जुमात की सूरत में की मसला बाने खलक जान न कोई यो सुन्नत भी नबी सल्लम दा हमेशा अमल हुई यो इक्का दुक्का यो अमल कौली हर मुसलमान अगर तदापत अश्तरे चे रसूलुल्लाह सल्लम बा द रमजान पाखिर के एहतिकाफ को लसर दे बेको सुन्नत बेकम बेकोल जुमात के बेकोल का दा मतलब नहीं जो सुन्नत के ने बेदात से को जुमात निमगले खबर खलकुल देखली दरो वही खलक से पैगंबर सूरत से तो जुमात की नहीं निकली उल्ले निकली सुनन अबी दाऊद हदीस से रसूलुल्लाह सल्लम ये जुमात ततले बनु अब्दुल अशहल व यगीता दागी पर जुमात के माखाम मुंजु को माखाम मुंज पसे ब्या सूरत तो मन तो और अदवर अकाते दुमर उदो उकल तेरे जुमात खलक कुर्म ततलो खुदा मतलब नहीं है कि हराम नहीं लेकिन खबर दाना चाहिए उस चीज इज्तिमाई तौर खलक जुमात तरोड़ी और पागे जोर चाहिए अगे लपार ब्याह दलील जरूरत की थी यो सगैर नफल जुमात की थी होती की खुजरागे एहतमाम की एहतमाम देते हुई खलक तरगीब और गई खलकोला जुमात तेरा वाली खुदा एहतमाम दे दा दलील वाली चित्रके में दलील नहीं तो क्या बिदात हुई दबार केफ द लैलतुम मुबारकतुन मुराद आगा लैलतुल कदर दे कम चे रमजान के दे दादा रमजान नबार न दे दा कमालात चे अंदाजा लगी अल्लाह बल इलम आगा मलाइकता मुंतकिल गई देरा पारा चिपारे अमल उगलिश इज्जत वर गई खुदा टोल कमालात द लैलतुल कदर दी न के द पिल्लसम शाबान द पिल्लसम शाबान शपे द शब कदर वैल दाम सख्त जहल ले लगा शब मंगवेल चदा शपे तो हुई शपे तारवे के लैला हुई दा द लैलतुल कदर फारसी ताबीर कर शब कदर अब पुख्ताना के तब शो कदर हुई ता जहल ले द इल्मी दा लैलतुल कदर यानी शब कदर अगर पर रमजान की अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर।